ګرانو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام کې د شریعت په رڼا کې سوال او دغه جواب کې زمونږ یو دوست او ملګری سوال کړی دی او دام ډیر اهم سوال دی. سوال یدا کړی دی چې بعضی زمونږ په علاقو کې چې کله د انسان کویدن وشي چې هغې ته منګني ویل کېږي. چې کله منګني وشي کویدن وشي نو بعضی وخت کې داسې چې د جنۍ او د هلک طرف نه چې کوم خاندانونه دي د هلک او د جنۍ دواړو په هغه منګنۍ کې نکاح وتړي او نکاح دی پاره وتړي که دوی دواړه سره مثال کې طور په ملاویږي که خبرې کوي چې شرعاً هغه جایز او صحیح شي. احتیاط په بنیاد باندې اکثر خلک په منګنۍ کې نکاح د جنۍ او د هلک وتړي. نو سوال یې دا کړی دی چې یو انسان دی او مطلب جنۍ او هلک دی د دواړو خاندانونو د طرف نه په رضامندۍ باندې د هلک او د جنۍ په رضامندۍ باندې چې کومه شرعي نکاح دا ایجاب قبول دی د دو ګواهانو په منځ کې دغه شرعي نکاح وشي صحیح گواهان ایجاب قبول خلق را جمع کا نکاح شرعی طور باندې وشي نو آیا دا نکاح برقرار پاتې کیږي که مثال کے طور په کال پس یا 2 کاله یا شپږ میاشتې پس دغه جنۍ رخصتی کیږي نو رخصتۍ په ټیم کې به دوباره بیا نکاح کوي که هغه نکاح کافی ده چې کومه نکاح کال 2 کاله 3 کاله 10 کاله 15 میاشتې مخکې په منګنۍ کې کومه نکاح شوی آیا هغه نکاح کافی ده که دوباره بیا نکاح تړل دا پکار دی. دا سوال یې کړی دی. نو دغه دوست از ما دا جواب دی د یاد لره شرعي مسله دا ده چې یو هلک او د جنۍ په رضامندۍ باندې په منګنۍ چې کله منګني وي کویدن وي په هغې کې دوی کینی ایجاب او قبول وکا د دو ګواهانو په منځ کې یا دوی وکیلان وي دوی د پاره ایجاب او قبول وکا د دو ګواهانو په وجود او موجودګۍ کې چې کومه شرعي نکاح هغه نکاح وتړل شي په منګنۍ کې وتړل شي بس دا نکاح منعقد شوه دا نکاح وشوه دا نکاح بالکل صحیح ده. بیا که په دې باندې ټیم هم تیر شي 1 کال 2 کاله 10 کاله 20 کاله 2 میاشتې 3 میاشتې رخصتۍ په ټیم کې دوباره بیا نکاح تازه کولو ته هیڅ ضرورت نشته دی او ما هغه نکاح په خپل ځای باندې نکاح پاتې ده هغه نکاح بالکل صحیح نکاح ده دا یا ښځه ده دا یا خاوند دی. ها که داسې څه خبره نی راغلی د ښځې او د خاوند په منځ کې چې هغې د وجې نه څه نکاح خرابیږي طلاق نی راغلی یا بل داسې څه خبره نی راغلی چې هغې د وجې نه نکاح خرابیږي داسې څه خبره نه نو په ټیم تیرېدو باندې په نکاح کې هیڅ کمزوري یا نکاح زړیږي نه یا نکاح کې څه کمزوري نه راځي بس منګنۍ په ټیم کې چې کومه نکاح کړې هغه نکاح بالکل صحیح ده او رخصتۍ په ټیم کې چې دی خلک بیا تازه کوي نو بیا تازه کېدو ته یا بالکل ضرورت نشته دی. کومه نکاح چې مخکې شوې ده هغه بالکل برقرار ده او هغه شرعي توګه باندې بالکل صحیح نکاح ده.